بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء رکو نمبر 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب تپوس کایستان دا اهل کتاب ان تنزل عليهم چې تنازل کړي په دوی باندې کتابا من السماء یو کتاب د اسمان نه. فقد سألوا یقینا تپوس کړي او دوی موسی د موسی علیه السلام نه اکبر من ذالک ډیر لوی د دینه د دغه تپوس نه. فقالو اویلی اغوی ارنا الله جهرتن چې وخی مونږ ته الله منامخ فاخذتهم الصاعقه پس راونیول دوی یو تندر د بجلی بظلمهم په سبب د ظلم د دوی. ثم اتخذوا العجل بیا ونیو دوی سخی په عبادت من بعد ما جاءتهم البینات وروسته د هغې نه چې راغلیو دوی ته ښکاره دلایل. فعفونا عن ذلك نو معافي وکړه مونږ د دغې ګناه نه دوی ته. واتینا موسی سلطانا مبینا او ورکو مونږ موسی علیه السلام ته دلیل ښکاره. ورفعنا فوقهم الطور او راوچت کو مونږ د پاسه د دوی د تور غر بمیثاقهم سره د وعدې د هغوی. وقلنا لهم ادخلوا الباب او اوه مونږ چې ننوځئ دې په دروازه سجدن سجده کوونکي. وقلنا لهم او اوه مونږ دوی ته لا تعدوا فی السبت چې مه کوئ زیاتې ما وړئ د حد نه د خیالي د ورځې په باره کې. واخذنا منهم میثاقا غلیظا واغسته مونږ د دوی نه وعده مضبوطه. فبما نقضهم میثاقهم پس په وجه د ماتولو د دوی د وعدې خپلې وکفرهم او د کفر کولو د هغوی بآیات الله د الله د آیتونو سره. وقتلهم الانبیاء او قتلول د هغوی د پیغمبرانو بغیر حق په ناحقه. وقولهم او په سبب د دوی د دې وینا قلوبنا غلف چې زړونه زمونږ په پردو کې دي. بل طبع الله علیها بلکې مهر وهلی دی الله په هغې باندې بکفرهم په کفر په وجه. فلا یؤمنون پس نه راوړي دوی ایمان الا قلیلا مگر ډیر لږ. وبکفرهم په وجه د کفر د دوی. وقولهم او د ویلو د دوی علی مریم په مریم باندې بهتانا عظیما بهتان د دروغ لوی ولګو. وقولهم او وینا په سبب د وینا د دوی انا قتل المسیح چې مونږ قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله چې رسول د الله دی. وما قتلوه او نه دوی هغه قتل کړی. وما صلبوه او نه په پنسۍ خېجولی ولکن شبه لهم لیکن معامله شک منه و د دوی باندې. وان الذين اختلفوا فيه وبشک هغه کسان چې اختلاف کړی دی عیسی علیه السلام په حق کې لفی شک منه خامخا په شک کې دي منه داغه د شان نه. ما لهم به نشته دی دوی ته په دې خبره من علم هیڅ علم الا اتباع الظن مگر پیروي کوي د ګمان. وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه نو قتل کړی دوی هغه په یقین سره بلکې پورته بوتلی او الله هغه خپل ځان ته. وکان الله عزیزا حکیما او دی الله غالب او حکمت والا. وان من اهل الكتاب او نشته دی د اهل کتابونه الا مگر لیؤمنن به چې خامخا به ایمان راوړي په هغه باندې قبل موته مخکې د مرګ نه. و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یکون علیهم شهیدا چې به په دوی باندې ګواه. فبظلم من الذین بس په وجه د ظلم د هغه کسانو هادو چې یهودیان شوي حرمنا مونږ حرام کړل علیهم په دوی باندې طیبات پاکیزه څیزونه احلت لهم چې حلال د دوی دپاره. وبصدهم او په وجه د منع کولو د دوی عن سبیل الله کثیره د الله د لارې نه ډېر خلک. واخذهم الربا او په سبب د دې چې اغستو دوی سود. وقد نهو او یقینا منع شوي دوی عنه د دې سود نه. واکلهم اموال الناس او خوړل دوی مالونه د خلکو بالباطل په باطله طریقه سره. واعتدنا للکافرین منهم او تیار کړی دی مونږ د کافرو دپاره د دوی نه عذابا الیما عذاب دردناک. لكن الراسخون لیکن هغه خلق چې په اخذ فی العلم په علم کې منهم د دوی نه. والمؤمنون او مؤمنان خلق یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل الیک په هغه تعلیم چې نازل کړی شوی دی ستا طرف ته. وما انزل او په هغه
چې نازل کړی شوی دی من قبلک مخکستانه والمقیمین الصلاة او قایمونکي مانځه لره والمؤتون الزکاة او ورکوونکي زکات لره والمؤمنون بالله او ایمان راوړونکي په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دغه خلق دی چې زر د وربکو دوی ته اجر ډیر لوی. اوس الله رب العالمین په دې رکوع کې د دې خبرې ذکر کوي چې د مدینې یهودیانو نبی صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کوله چې تو مونږ له لیکلی شوی خط د اسمان نازل کړه نو هله به مونږ ووایو چې واقع دا د اسمان نه راغی او تو محمدي او رسول د الله صلی الله علیه وسلم. نو الله ورته فرمایي چې دا خو دا یهودیان ستا نه خو لا وړه خبرې مطالبه کوي، دا خو د دوی کار دی، دوی خو د موسی علیه السلام نه د دې نه مخکې د دې نه غټه مطالبه کړې وه او د یهودي وی مونږ ته الله منامخ وښیه، داسې مونږ ستا پیغمبرۍ یقین نه کوو چې مونږ ته منامخ الله وښیه نو هله به مونږ. او بیا الله فرمایي دوی مطالبه وکړله او الله پاک یو تندر سره دوی راونیول، یو بجلی ټول بیا بېهوشه پراته وو. بیا خبره مخکې تېره شوې ده خو دلته الله رب العالمین بیا دا خبره دغه ته یهودو ته بیا ور یادوي او مسلمانانو ته د دوی د چالون نه د بچ کېدو حکم دی چې د تور غر په لمن کې د بني اسرائیلو نه د دوی د نمایندګانو نه سوچ کوئ د سردارانو نه چې کومه وعده الله رب العالمین واغسته که نه چې جهاد وکئ په دروازه سجده کوونکي ننوځئ، خیالي د ورځې کم زیاتې چې دوی وکړو د هغې نه هم دوی ته حکم شوی چې تاسو ته خیالي په ورځې قانون چې دی هغه مه ماتوئ. دا ټول هر څه دوی قانون هم مات کو، د سجدې په ځای دوی وی حنطة مونږ له غنم او دانې راکه، مونږ له غنم راکه او مونږ له اوږې راکه، مونږ له پیاز راکه، من او سلوا باندې هم ګزاره ونه کړه. بیا به یې څه وی په مونږ د چا خبرې اثر نه کوي، زمونږ زړونه په پردو کې دي. الله فرمایي الله پې مهر لګولی، په پردو کې نه دی، الله پې مهر لګولی دی. بیا یې اخیر دا دې حد ته ورسېده چې پیغمبران یې قتلول شروع کړل او بیا یې عیسی علیه السلام یادو چې مونږ مسیح قتل کو ځکه چې هغه زمونږ دوی ځان له خود ساخته سوچ رخ کړی که نه. عیسی علیه السلام سره ولې دښمني کوئ؟ څنګه چې موسی علیه السلام د الله طرف نه پیغمبر دی داسې عیسی علیه السلام دی. الحمدلله مونږ ټول پیغمبران منو، په دې زمونږ ایمان دی چې آخري پیغمبر محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم په طریقه به د هغه ځو. نو دوی دونه زړور شو چې دوی رسولان قتلول شروع کړل. الله فرمایي په دوی باندې معامله شکمنه پاتې شوه، الله هغه جمدې بر اسمان ته وخیجو، دوی وایي مونږ هغه وجلی دی، یهودیان وایي. بیا الله رب العالمین فرمایي وایي په اهل کتابو کې به داسې څوک پاتې نشي چې په هغه به ایمان نه راوړي په عیسی علیه السلام باندې. الله پاک په هغه د اسمان نه بیرته راکوزوي او د قیامت نه مخکې به په عیسی علیه السلام باندې ټول اهل کتاب ایمان راوړي او دا یهودیان به یو یو بیا موندلی شي او ټول به قتل کړلی شي. او په خپله خو دا یهودیان ګمراه دي، خو په دې یهودیانو کې دا کار دی چې که په پوره دنیا کې چرته هم څه تحریک هم د مسلمانانو خلاف راوچتېږي نو به د یهودیانو نه خالي نه، بس دا یهود د مسلمان پسې بس ورپسې دي، د مسلمان د ختمولو پسې دوی ورپسې دي. بیا الله فرمایي چې څوک راسخ دي په علم کې، مضبوط دي په علم کې، نو هغوی په تورات هم ایمان دی، په انجیل هم ایمان دی، په قرآن هم ایمان دی. دغه خلکو دپاره پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اهل کتابو کې چې کم بنده که یهودي و که نصراني و اسلامي راوړو هغه ته به دوچنده اجر میلاویږي، یو اجر د خپل پیغمبر باندې ایمان راوړلو او دویم اجر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو. بدنصیبي شوي دي چې ایمان یې راوړی هم به دنیا خوي هم به آخرت خوي، چې چا پکې ایمان راوړو هغوی کامیاب شو. الله دې موږ ټول په کامیابو بندیانو کې شمار کړي، آمین.